أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ددی زینا زیادتر زورن ده منکرینو د قرآن تهم منکرینو د توحید تهم اور منکرینو د آخرت تهم. نو قرآن کریم زکوی فمن اظلم ممن سوک دے لوی ظالم ممن کذب علی اللہ دا آغا چانا چی نسبت دا دروغوں کئی علی اللہ پا اللہ باندی نسبت دا دروغ کئی اللہ باندی. صحیح دا مانا ما اکڑا تا واوری دا زویم چی زبردست مانا دا. اے یو بلا مانا کوم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ پس سوک دے لوی ظالم ممن کذب علی اللہ دا آغا چانا چی تڑی پا اللہ باندی دروغ. صحیح دا منگ دا غنو کی چیر مانا بیکارا دا خو کزم دا مانا دا سشنو خون بونا کی فمن اظلم پس سوک دے زیاد ظالم ممن دا آغا چانا کذب علی اللہ چی نسبت دا دروغوں کئی پا دین دا اللہ باندی چی نسبت دا دروغ کئی دین دا اللہ اے دا اللہ دین تا نسبت دا دروغ کئی ورپسی گورا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ او دروغ جنگنی قرآن. صدق نا مراد قرآن دے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ او دروغ جنگنی قرآن اِذْ جَاءَهُ کل چراغ دتا الیسا فی جہنم آیا ندے جہنم مسوء للکافرین زید پارا دا کافرانو. نو جواب بستا سی وی بالکل نعم دخک زید نور بچرت جی. اے ورپسی آیات کی لغوان خیال کو مشکل دے. والذی جاء بالصدق او آغا پیغمبر جاء بالصدق چاچے رات لکڑی دی پا کلمی دا توحید سارا. بالصدق کلمہ دا توحید اے اس انداز بدلو ما وصدق بھی او آغا جبریل چاچے تصدیق کرے دے دا دی مسئلے دا توحید. وصدق بھی چاچی تصدیق کرے دے اے پا مسئلے دا توحید سارا. یا دا معنوں کا والذی جاء بالصدق او آغا پیغمبر چاچے رات لکڑی دی بالصدق پا کلمی دا توحید. وصدق بھی او آغا ابو بکر صدیق چاچے تصدیق کرے دے پا دی سارا. چاہتی تصدیق کرے دے پدے سر. یا وصدق نا مراد طول امت واخلا چے کم مومنان دی اغتنا طول مراد والا. والذی جاء بالصدق او آغا پیغمبر چاچے رات لکڑی پا کلمی دا توحید سرا. وصدق بھی او آغا طول امت چاچے تصدیق کرے پدی سرا. چاچی تصدیق کرے پدی سارا. اولائکا دغا کسان هم المتقون هم دوی دی متقیان. چاچی دا مسئلے دا توحید تصدیق کرے دے دغا متقی دے.
بشارت تے گورا وسا لهم ما یشاؤون دا پار آددوی ما آغا سبوی یشاؤون چکم دوی غواری عند ربهم پا دربار دا رب ددوی کی ذالک جزاء المحسنین دغا بدلد دنیکانو دغا بدلد دنیکانو چی سغواری اغا موجودی چی سغواری حتیٰ چی علماوی خالی چی خیال راشی اغا با تم حاضری چی خالی پا سوچ کے راشی اغا با تم حاضری جانت تیسا ٹوکا خونا دا آئی جو پس استا ستر گیڑندی شراب نشی خو آلتا خالی استا سوچ راگے استا فکر راگے استا خیال راگے اخ کا نعمت و مخامخ موجودی اللہ دے منگتولو تا نصیب کی ذالک جزاء المحسنین دا بدلد دنیکانو ورپسی گورا لیکفر اللہ دیل پارا چلری کی اللہ عنہم ددوینا اسوأ الذی عملوها ناکار عملنا ددوی ویجزیہم او جزا ورکی دویلا بدلا ورکی دویلا اجرہم دا اجر ددویها بے احسنی پا خیستا طریقے سارا بے احسانی پا خیستہ طریقے سارا یا دا سے ہوا چی سنگا تاتا آسانی ویجزیہم او بدل ورکی دویلا اجرہم اجر ددوی بی احسان اللذیہا خیستہ دا آغا اعمال کانو یعملون چی دوی کول پا دنیا کی وس مشرکین برا لگا نا نبی علیہ السلام بے لغوانی یاراو چی گورا تزمانگ دا معبودانو بد وائی دیرو پس اسپک وائی گورا منگ خو سنویو خو زمانگ دا معبودانو کی بازی ندی دوی سرا اک ٹاک دے وسم داوی گانا ویالک مکہ علم حرز تلاس نا چی بازی و نمزے کی با خاماری ادا سی مار بھئی ٹھک بدل راکی وی ہمیشہ لاس آغا چی دا چالا اے دا مارانو دا لڑمانو دم ورزی چی چالا دم نو ورزی اغا لاس نا چی وی مکہ وی دا سی اپو خواب تاسو خیال کرے باو کانا چی شاب خالی راوالو لوی بابا تا دی شاکرا کھٹ بدا باندی واری آکا دا یو لسمی پای با دی وار نکڑا راشا چی گوری نو میخت دلوس سنسا لانجا جوڑی اللہ دے رحمو کی تا یو ذہن جوڑ شویو ذہن دا سی عجیب ذہنو منگ رحیم یار خان کیوں اور رحیم یار خان کی زمنگا مولانا یوسف سے رور دے مولانا اسحاق سے ڈیسلوا تم راغلے ہو یو ورزے ایزے پا ڈیسلوا کی ماس رپاتے شویو نو آگے کی لرگی دا مدبخ دا پارا لرگی نو منگے بوت لے ہوزے تو ال تک مزار گواندے ہوئی نہیں داو نو ہوئے زمانگا استازی ولی بیکا دام ہو لڑاندہ واقلا طالبان ایران شو استازی سے اللہ مالک دیتا سمات تبر مبر خود لرگی خوراوڑو چی سا ٹیم شو استادا سے ٹوکو لیا لکہ ٹول برابر ہے گنا سب کڑاندے شوی ہے وینا جی ٹول خبر آبر ٹک ٹاک یو تاسی یارا دا نو دغا شانتی دا پوخان دا لبر آوانا دا دویل نور سبن نورزی کنا نو ضرب دخ کوئی چی مکہ دا ملنگانو سرنا چھیڑوئے وی کدا ملنگ ما اپری خو زبا پلارا خطا پیدای ما زبا دیو گوٹ را سوم ویا دی ملنگ خدا دین گٹ وٹ کا ادا ملنگ بزوز پریدما واللہ کدا ملنگ میں پری خوایا نو زکائی زی ہوئی علیس اللہ آیا ندعی اللہ کافیہ عبدہ اخپل بندالا بلکل کافی دے ہوئے آیا ندعی اللہ کافی اخپل بندالا پا نصرت کی پا امداد کی پا تعاون کی
نو کافی دے کنا نو زکای دے وی علیس اللہ آیا ندعی اللہ کافی اخپل بندہ لا پا نصرت کی پا امداد کی او یریدوی تالارا بالذین پا آغا معبودانو باندے من دونی چرا مدد کی بغیر دا اللہ نا مکہ یک ٹھاکتے ورسر ہوئی گل بھائی دیتا ہو پتا ہو کنا پیرا پین بابا دے کہ کم بابا ڈیم چرا پری خو کنا نو رنبیزل خو خالی ٹرائی کولا چیارا سنگا چل لے نو واپس ہی کا نو زمانگ دی مشرانو گورا منگ نوی پیرا پین بابا چوپا سی خالی دا سکڑا کنا ویشے واپس چی دویم دلی را پری خونو بیا سچو آگا بابا خو خلقو یو نظریہ و سوچو اللہ دے رحمو کی بالذین پا آغا معبودان باندے من دونی چرا مدد کی بغیر دا اللہ نا ومن یضل اللہ او ہرغ انسوکا چی اللہ پہ مہر دا گمراہ اوہی فما لہو من ہاد پس نشتد دلرا سوک لار خودن کے ومن یہد اللہ او آغا انسوکا چی اللہ واللہ توفیق ورکی دا سمع لارے فما لہو پس نشتد دلرا سوک گمراہ کا ان کے علیس اللہ آیا ند اللہ زرور زنتقام او خاون دا بدلی والا یا ساتا اللہ چی سو گمراہ اس ساتی کنا داغا دا اعمالو دا لاسا اغلا سو ہدایت نشی ورکولے صحیح دا جی او چالا چی اللہ ہدایت ورکا اغا سو گمراہ کولے نشی دا یا ساتا چالا چی اللہ ہدایت ورکا اغا سو گمراہ کولے نشی او سوک چی اللہ پا گمراہی اس آتی دا غوی دا اعمالو دا لاسا اغلا سوکلارا خودے نشی ذہن کے دا نو زکائزے ہوئی وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ او کتا پوسو کی دا دوینا من خلق السماوات چچا پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکا لیکولن اللہ خامخا وی بادوی چی اک یو اللہ دلیل عقلی اعترافی قل ورطویا افرائیتم خبر عن کئی مالا ما دا آغا معبودانو تدعونا چرا مدد کوئی تاسو من دون اللہ بغیر دا اللہنا کا ارادوں کی پما باندے اللہ بزرعن دا رسول دا تکلیف حل ہن کاشفاتو آیشتد دوی کی سوکا لری کون کی دا آغا ضرر چی اللہ را رسی آیا سوکشتا حل ہن کاشفاتو آیا شتا سوک دوی کی لری کون کی دا آغا ضرر چی اللہ را رسول لے سوکشتا اے ورپسی ہوئی او ارادنی او ارادوں کی پما باندی اللہ برحمت دا رحمت دا رسولو الہن آیشتد انسوں کو دوئی کے بندون کے دا رحمت دا اللہ سوچتا چی رحمت بن کی اگورا پتی باندی علماء طلباء خپوئی گی اے کاشفات مؤنث تے ممسکاتو مؤنث زمائرم طول مؤنث ولی راولا حل ہن کاشفاتو صیغہ دا مؤنث راولا ممسکاتو صیغہ دا مؤنث راولا زمائرم دا مؤنث راولا ولی تفسیر روح المانی والا ہوئی چی یو دا دی دا وجنا دا دی مشرکینو چی سمرا معبودانو کنا اگر طول مسمع کریو پا اسم دا مؤنثاتو لات منات طول دا اگر مؤنثاتو نمونو لے دا دوی چی سمرا معبودان باطلو کنا
هغه ټولې مسما کړیو په اسم د مؤنثاتو سره. او یقینا نن هم ته لاړ شه د مزاراتو باندې نظر واچوه، که جنډه ګورې د زنانو د لباس ده، چې کم چادر پې غواړئ هغه د زنانو د کپړه ده، که دغه شانتې جنډې هر څه الی آخر. نو ځکه تفسیر روح المانی والا وی دا صیغې دواړه مؤنث راوړې، ضمایر هم مؤنث راوړه، اشاره دی خبرې ته چې دوی خپل دا معبودان مسما کړیو په اسم د مؤنثاتو. ټولو نه بیبیګانې جوړې کړې وې. الله دې رحم وکړي. دویمه و اشاره دې ته ده د دوی دا معبودان نه دي، د هغوی ضعف کامل ته اشاره ده. ضعف کامل چې بالکل کمزوري دي، لکه څنګه چې زنانه ضعف کامل ته اشاره کوي. د دوی دا معبودان دا داسې کمزوري دي، داسې کمزوري دي چې د هغې نه پاخوا سجته دی نه. او ته سوچ وکړه که نه د دې نه به لوی کمزوروالی سی چې د هغوی په مخ کې میټای یا څه ریوړی یا څه خوږ شی پروتي او د هغوی نه مچ ویسي، نو د هغوی دومره طاقت نه چې د هغه مچ نه واپس کړي، نو ستا نه به مصیبت څه لرې کړي مړه، ستا نه به مصیبت څه لرې کړي. نو دا دویمه اشاره هغه ضعف کامل ته ده چې دا دومره کمزوري دي د نصرت په معامله کې، د امداد په یعنی په هر معامله کې دا کمزوري دي. نو ځکه دا صیغې راوړې. نو اوس چې دوی سرونه کته کړه جوابات خو سره نشته دی، نو ستا څه خیال دی؟ ستاسې د چا سره خبره یي اوړه پوړه یا ته ورته خبرې واوړې هغه سر کته کي، نو ته به ورته غلی شي چې زه مړه پرېږده زه لاړمه. جواب مخې ته روان دی. قل ورته ووایه زما محبوبه اعلان وکړه زما حبیبه حسبی الله کافي دی ماله یو الله، یو الله کافي دی مړه، دا نور دی ځان سره سنبھال کې وایه. حسبی الله د عبدالرحمن بابا اشعار پکې هم یادوه که نه، که دا ټول لښکر د سره او چې رب د سره نه نو تنها یې که نه، او چې تنها او چې رب د سره نو پروا مه کوه دا چې څومره لښکرې دي وه. شاعران چې دا بعضې اشعار ډېر قیمتي وي، خو څه وکړو یادېږي نه، کوشش کوو که هغه یادونو بل هېرېږي، بل یادونو بل هېرېږي. نو ځکه ایزې وی قل ورته ووایه حسبي الله کافي دی ماله الله علیه په دې الله باندې یتوکل المتوکلون ځان اسپاري ځان اسپارونکي اعتماد کوي اعتماد کوونکي خو یاد ساته توکل دا نه دی چې کور کې د یو بالغ د لاندې دوه نور کېده او دوه اخپو تاکیدا او سملا کله یو کله بل فلم کله یو کله بل انداز او الله مالک دی الله روزی راکھئی. دیتا توکل ہوئی چی سری نوزما کور کی ځان لا کینا او پیکیجو کا کله یو سیټ تزا کله بل سیټ تزا کله فیسبوک تزا کله یوټیوب تزا کله بل یو شی تزا چې کوم الی اخره الله مالک دی. ا د روزه وعده الله کړی دا، نو ما کله ویل چې صدر بوش کړی دا د خرزویا ما ویل چې صدر بوش کړی دا، الله وعده کړی دا انکار نکوما، خو الله تعالی لاس خپې را کړلی، الله تعالی مازغه را کړلی، الله تعالی اندامونه را کړلی، دی له حرکت ورکا اسباب تی اختیار کا. روزه را کولو والا زما الله دی. اسباب اختیارول دا د توکل خلاف نه دی. اسباب اختیارولو نه پس په اسبابو باندې نظر مساتا، مسبب الاسباب باندې نظر ساتا، دیتا توکل ہوئی. دا نه جیارا دا حضرت عمر سے په دور کې بعضی کسان په جماعت کې ناس وو سرونه خوځول را خوځول، موږ متوکلین یو.
توکل والی. حضرت عمر سے آگئی دا متوکل نہیں دا پردی خوراکو تو پیسے دماغ خراب ہوئے. نو توکل دیتا نوئی ځان لا روزګارو کا بارتوزا اخپی لاس خوځوا او یقینا کاروبار کول اے اخپی لاس خوځول خپل د بچو لپاره رزق ګټل اے د هغوی لپاره منډه تړل دا هر څه په عبادت کې دي مړه چې په صحیح نورک ګټې او که نه په صحیح نورک نه خالی سټې نو سټلو ته خو بیا چا عبادت نه دی ویله. ګټل عبادت دی خو سټل عبادت نه دی ښه. دا چې کم په دواړو لاسو اړمي که نه نو دا ګټل نه دي دا سټل دي. نو سټل عبادت نه دی. ما خبره د ګټلو کړې ده. خپل بچو له رزق حلال مهیا کول پیدا کول دا عبادت دی. سړی چې جماعت نه راوځي دعا نه وي بفضل کا د فضل نه څه مراد دی؟ رزق حلال. رزق حلال مراد دی. نو ځکه ایزې وی ګوره یا ساته توکل په الله باندې کوه. ها بالکل په دام نه چې یاره څه کار یا ته وایي نه بس ما توکل کړ توکل مې کړلی غر چې دې ته توکل نه وي مشوره ومه وکړه وشاورهم فی الامر. مشوره د ټولو سره وکړه اجتماعي څه خبرې مشوره وکړه. چې کومه مشوره کې خبره دعا خیر پیښ شو په هغې عمل وکړه نور الله ته پرېږده. خدای ته څه لیګیا دي هر څه ګډوډ کړي دي یقین وساتئ. نو ځکه ایسې وایي قل ورته ووایه حسبي الله علیه یتوکل المتوکلون قل یا قوم اعملوها ووایه د ما محبوبه اعلانو که د ما محبوبه ای قومه عمل کوئ علی مکانتکم په خپل عقیده باندې په خپل خیال باندې انی عاملون بېشک زه عمل کوونکی یم په خپل عقیده په خپل نظریه باندې یا دویم انداز کل اویا زما محبوب اعلانو کا زما محبوب سیلانو کا عمل کوئ علی مکانتکم په خپل خیال په خپل عقیده بېشک زه عمل کوونکی د بیان یم زه به بیان کوم تاسو اورئ او که نه اورئ زما کار د بیان دی. انی عاملون بېشکه زه عمل د بیان کوم دا زما کار دی دا زما ډیوټي ده. شیخ القرآن به دا دویمه معنی کوله. شیخ غلام حبیب صاحب به رنبنۍ معنی کوله انی عاملون بېشکه زه عمل کوونکی یم په خپل عقیده باندې. په خپل عقیده صحیح ده که نه. نو ځکه ایزې فسوف تعلمون پس زر دی چې تاسو به پوه شئ من هر هغه څوک چې راشي دته عذاب او رسوا کي د لره ویحلو او نازل کیږي به په ده باندې عذاب مقیم عذاب همیشه. بیا به ته پته ولګي چې څنګه چل دی. بس خو ډېرې ترپه کې وایي خو پته به ته ولګي. انا انزلنا ترغیب القرآن یقینا نازل کړی دی منګه علیک الکتاب پتا باندې کتاب للناس د پاره د خلکو سوي انا انزلنا علیک الکتاب یقینا نازل کړی دی منګه پتا باندې کتاب للناس د پاره د کې خودو د الماری چې الماری کې کې د سکه غوی ما جوړیږي مړه غوی ما نه د پکار امن پکار دی اتفاق پکار دی. نو غر شي اتفاق خو په دې راځي نو چې په دې اتفاق څوک نه راولي نو مردار دي شي که نه زه پېښه کومه. اتفاق خو په دې پکار دی. تا د خلکو لپاره الله را لېږل دی پاسه بیان که دا کتاب مړه په دې خو امن راځي په دې محبت راځي. قرآن د امن درس ورکوي قرآن د محبت درس ورکوي. تا خو د امن کتاب دی
تا دا ارمانو کتاب خو نه دی چې تا په ارمانو کې کېښو. دا یوازې فقط د لوستو کتاب خو نه دی. زه دانه یم چې په لوستو کې ثواب نشته، څوک دا فتوا ونه لګوي. لوسته خو لویه خبره ده، د دې په اورېدو کې هم ثواب دی. اورېده خو لویه خبره ده، د دې تش په کتو کې هم ثواب دی. زه د دې نه انکار نه کومه، خو دا الله رالېږل للناس، للناس دپاره د خلقو دی. خلقو ته دا وښیه، خلقو ته دا بیان کا، خو نه بیانې، ځکه چې معلومه ده بیانونو څرګندېږو که نه. نو ځکه ایزې وایي انا انزلنا یقینا نازل کړی دی منګه پتا باندې کتاب للناس د پاره د خلکو بالحق په حق سره، بالحق لاظهار الحق د پاره د څرګندولو د حق. فمن اهتدی پس چا چې هدایت حاصل کو فلنفسه پس فائدہ ځان لده، ومن ضل او څوک چې گمراه پاتې شو فانما یضل علیها پس یقینا وبال د گمراهی علیها په ده باندې دی. وما انت او نیت علیهم په دوی باندې بوکیل ذمہوار. الله خپل پیغمبر ته وایي څه وایي؟ وما انت نیت علیهم په دوی باندې بوکیل ذمہوار، چې د الله پیغمبر ذمہوار نه دی، بل به د کم مور زوی ذمہوار شي. مړه اسې ټوکه جوړه کړله. یا دویمه بوکیل کارساز. کارساز څه معنا؟ کار جوړونکی، چې د الله پیغمبر کارساز نه دی، بل به څوک په امت کې کارساز شي. مړه خو الله دې رحم وکړي، که څه ویو نو اعتراض دی، که نه ویو نو موږ ټینګېدی نه شو. هغه متل دی که نه، هغه لطیفه وړوکي ژړله نو مور ورته ولې ژاړې؟ وي زه ریښه ویم خلک ما وایي. هغې داسې خبره ده بچې، ته به ریښه وایې خلک به تا وایي. ویاو وي زه نه منم. وي سړه زه یم دقه شانتې ده. وي نه زه نه منم. وی که تا ته مې هم ریښه ووایې ته مې هم ووایې. هغې داسې خبره ده، ته به ما ته ریښه ووایې زه به تا وومه. ویاو وی ووایم ویاو وی ما ته دا ووایه چې زما پلار مړ دی، زه یتیم یم ورته کونډی، نو ستا د دې سترګو تورولو شونډو سره کولو څه ضرورت؟ نو چې شراق شو را پرېښود. ما نه وي چې زه ریښه ویم، ما نه وي چې زه ریښه ویم، ما خلک وایي. نو ځکه یې وایي وما انت علیهم بوکیل، نه ته په دوی باندې ذمہوار. یو الله ذمہوار، باقی څوک هم ذمہوار نشته دی. باقی انشاءالله سبا الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بالخصوص زما د مور او پلار لپاره، زمونږ د نیا نیکونو لپاره، زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شیوخو لپاره، د تمام اهل حق علماء لپاره، طلباء لپاره، طالبات لپاره، د تمام عالم مسلمانانو لپاره، ستاسو لپاره، ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره، زمونږ دپاره، زمونږ د اهل و عیال دپاره، زمونږ د وړو لپاره، زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ته ذریعه د نجات، ذریعه د خلاصۍ او ذریعه د بخانې وګرځوي. او چې څومره مسلمانان دنیا نه رخصت شوي دي، الله یې د ټولو بخښنه وکړي. د نومونو اخیستو ضرورت نشته، الله ته ټول معلوم دي. الله یې د ټولو بخښنه وکړي، الله یې د ټولو درجات بلند کړي، الله یې د ټولو کورنو ته د زړه صبر ورکړي. او چې څومره بیماره دي، که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي، که نارینه دي که زنانه دي، مشران دي ځوانان دي
کشران دي معشومان دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکي بیا خاص کر زمونږ ډاکټر صابر بھائی دا غوی معشومه بیماره ده اسپیټال کې داخله ده دا غوی لپاره دعا وکړئ الله دې ول شفای کامله او صحت کامله ورکي دغه شانتي زمونږ بھائی عبدالشکور اسٹور والا د لپاره دعاګانې کوي الله دې دوی له هم شفای کامله او صحت کامله ورکي دغه شانتي زمونږ یو خیسته عالم دی مولانا شفیق الرحمن غړی والا دغه لپاره دعا کوي الله دې ول شفای کامله او صحت کامله ورکي زمونږ ګل بھائی دی د دروازه بیماره دی دغه لپاره دعا کوي چې الله دې هغوی له هم شفای کامله او صحت کامله ورکي نور چې څومره بیماری زمونږ په علم کې نشته او د الله په علم کې هر څه دي الله ټولو له شفا ورکي الله ټولو له شفا ورکي الله ټولو له صحت کامله ورکي او چې څومره پریشان دي الله د ټولو پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاد دي الله د ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چا چې نارینه اولاد نشته الله ته د هغوی جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کم اولاد والا دي الله د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله خپل په دین کې قبول کړي الله خپل دین صفایان تی نه جوړ کړي الله خپل پیغمبر صحیح عاشقان تی نه جوړ کړي الله خپل مور او پلار صحیح تابعدار فرمان بردار جوړ کړي الله مونږ ټول خپل په دین کې قبول کړي الله مونږ له ژوند د ایمان راکړي د اسلام راکړي د پیغمبر د طریقو مطابق راکړي الله مونږ له ژوند د حیا راکړي د عزت راکړي د پردې راکړي الله مونږ د کفر د ژوند نه او د شرک او د بدعات او د رسم او رواجونو د ژوند نه د مختورنۍ د ژوند نه د بدنامو د الزامونو د تهمتونو د بې غیرتوب او د دوسوالي د ژوند نه د بې حیاي او د بې پردګۍ د ژوند نه الله زمونږ ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله موږ د بدنامو د مرګ نه الزامونو د مرګ نه د تهمتونو د مرګ نه اچانک او د حادثو د مرګ نه د ګناه په حالت کې د مرګ نه او بغیر د توبې د مرګ نه الله ته زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله ته زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله ته زمونږ ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله